مشکات شریف حدیث دی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چې دا په دنیا کې چې کوم غمزپلی خلق دي دا تکلیفونو کې او مصیبتونو کې او بیمارو کې او حیران او سرگردان خلق شتا او ځان سره وایي چې دا څه شی شونو کله کله انسان تنگ شي دا څه شي تکلیفونه دي او دا بیماری دي او دا مشکلات دي او انسان ضعیف دی دغه خلق نبی علیہ السلام یادی وی چې کله چې د قیامت ورځ شي او د دغه تکلیفو اجر او ثواب دغه خلق سره هغه خلق ویني هغه خلق چې دنیا یې په عیش او په عشرت باندې تیر را ډېر په خوشالو باندې او ډېر په سہولت باندې دغه خلق چې پریشان کن خلق سره په آخرت کې د اغوی په پریشانۍ باندې کوم اجر او ثواب ویني حضور مبارک الفاظ دي د زمانه دي حضور مبارک فرمایي د عیش او عشرت او د مالدار حال والا خلق نه دي دا به ارمانو کچ کاش چې مونږه غوخه په دنیا کې په کینچو باندې کټ کېدای خو چې نن د اجر او ثواب ماته ملو شوی وي دومره اجر یې رینو یعنی مونږ او تاسو دا غوخي خو یا پکینچو باندې نه دی کټ هغه ډیر تکلیف ده سیز ده دومره اجر او ثواب دی یو عمل دی خو چې ما او تعالی سوچ وکړو لک فکر وکړو لک د الہ العالمین په فیصله باندې رضا شو چې هغه ته رضا بالقضا ویل کیږي نو وخت مزایا کوي دا خاص ټیم دی او دا عام ټیم دی قرآن کریم مبارک تلاوت بتاسو مکمل کال ټول عمر به کوي او بیا خصوصا په دغه میاشت کې ما تاسو ته خبره کړم و انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ والا چې صحابه کرامو با دا یو څو اعمال په دغه میاشت کې ډیر په اهتمام باندې کړه یو په هغه کې زکات ادایګي وا او چې په ډیر اهتمام باندې وکړه هغه به د قران کریم مبارک تلاوت په دغه میاش کې بالخصوص په ډیر تعداد باندې به قران کریم مبارک تلاوت کړه